بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين یا الله پاکه ستا عبادت کوو او خاص ستا نه مدد غواړو د بیسټ پبلک سکول د انتظامیې ډېر زیات مشکور یم چې هغو یو بهترین پروګرام را جوړ کو د ایجوکیشن چې کوم افسران راغلي یا علاقایي مشران راغلي دي هغو ټولو ته ویلکم او په خیرالی وایم ملګرو کومو ماشومانو ته چې زه مخاطب یم نو دا به په راروان وخت کې د قوم مشري کوي او دا به د قوم لیډ کوي او دا به زموږ او ستاسو فیصلې کوي دا اداره به د هغې په تعلیم او په تربیت کې یو بهترین کردار ادا کوي خو زما بنیادي سوال دا دی چې آیا د دې ماشوم په دې اداره کې 15 ګنټې تېرېږي باقي پاتې چې څومره ټیم دی نو هغه د ده په کور کې تېرېږي اوس دلته خو په د 15 ګنټې کې دا کوشش روان دی چې دا کم ماشوم چې نه پوهېږي دې له پوهه ورکړي او دې له علم ورکړي خو دا 19 ګنټې چې د ده بار تېرېږي نو په هغه کې بیا د دې کردار نشته دی په هغه کې د چم ګاونډ د کور او د خپلې معاشرې یو ډېر لوی کردار دی د تعلیم مثال دا د نغري دی د نغري 3 خپې که یوه پکې نه وي نو 2 کار نه کوي یو خو دلته د ده استاذ دی چې هغه به په دې کې یو خپل کردار ادا کوي او دویم ماشوم دی خو دریم کردار چې دی هغه د والدینو دی د کومې تعلیمي ادارې څخه چې د والدینو رابطه نه وي نو د هغې نه ته دا سوچ او تصور هم نشي کولی چې د هغې نه به زما بچی یو کامیاب انسان راوځي ځکه چې زمونږ په معاشره کې ډېره زیاته بېروزګاري ده خلک په پولو باندې ناست دي په ډبو باندې ناست دي په روډونو کې خلک ناست دی څه کار روزګار نشتی دی نو د هغې په وجه باندې دا ماشوم چې دی دا لهو لعبو طرف ته لاړ شي دلته چې کوم تعلیم او تربیت هغې حاصل کړی هغه هلته ضایع کېږي په دې وخت کې په باجوړ کې زما په خیال باندې تقریبا په تعلیمي ادارو کې د 1400 صرف ټیچرانو کمی دی مونږ او تاسو په یو نظام کې وخت تېر کړی دی او د هغه نظام په وجه باندې مونږ ډېر وروسته پاتې شوي وو اوس که مونږ چېرته د پېښور او یا د دیر مقابلې ته رسو نو په هغې باندې به ټیم لګي اوس قوم څنګه جوړیږي کوم قوم ته چې سهولتونه ډېري نو هغه خو آلریډي بس جوړ دی په یو جوړه معاشره کې د هغې تربیت کېږي خو صلاحیت دې ته وایي چې تا ته وسایل نشته دی او په هغې کې ته خپلو خلکو له تعلیم او تربیت ورکړي دې ته ستا صلاحیت وایي دلته د سرکاري سکولونو نه علاوه د سرکار په سکول کې چې کوم محنت کېږي نو زما په خیال هم د 1000 ماشومانو دپاره چې 3 استادان کوم محنت کولی شي هغه کوي دلته د پرایویټ سکولونو سره هغه تعاون او مرسته د سرکار د طرفې نشته دی کوم چې پکار ده زه دا وایم چې په دې وخت کې پرایویټ ادارو تقریبا د سرکاري سکولونو نه 70000 یا 60000 ماشومان ایثار کړي دي که چېرته دا 70-60 ماشومان هم دغه سرکاري سکولونو ته لاړ شي نو آیا هغې کې د مخکې نه د برداشت ګنجایش ختم شوی دی نو دا به څنګه برداشت کړي ته چې دې ادارې ته خپل ماشوم راولېږې نو کم از کم زه دا نه وایم چې یاره د روزانه په بنیاد باندې
تر 1000 به هغې تپوس کوه، خو کم از کم په هفته کې خو د خپل بچي تپوس کوه که نه. بیا چې ستا ماشوم له دلته د تربیت دپاره څپېړه ورکړي نو ته خو په هغه ورځ باندې د جنګ دپاره راځي، خو ته کله هم د دې دپاره نه راځي چې یاره زما د دې ماشوم پوزیشن ولې کمزوری دی. بیا د دې ادارې د انتظامیې نه او د دې د ټیچرانو نه خاص کر کې د فارماسټر نه زما دا خواست دی چې په هفته کې تاسو یو پیریډ صرف د دې دپاره وباسئ. په هغه پیریډ کې د ماشومانو ته سبق مخوئ، په هغه کې د دې ماشومانو ټوله ډیټا تاسو جمع کړئ چې د هر یو ماشوم د ورور یا د پلار نمبر یې ستاسو او د هفتې راپورټ هغه پلار او ورور ته ورکوي. د دې نه به هغه ته احساس میلاویږي چې یاره زما چې کوم بچی لېږلی دی نو د هغې په سر باندې د چا لاس شته. بیا به دا خلک موږ دې ته جوړو. موږ ته دوه مسلې دي، یو طرف ته خو ماشومان پړ دی، بل ډېر په معذرت سره دا خبره کومه چې بل طرف ته د هغې پلار هم پړ دی. هغې ته د تعلیم د اهمیت پته نشتی دی. هغه صرف دې ته ګوري چې یاره د دې نه مخکې زما په ګاونډ کې دغه هلک 10 کړی و 12 یې کړی و څه یې وکړه اوس په حالات کې لږ ټماټر خرڅوي. ګوره تعلیم صرف د نوکرۍ دپاره نه دی بلکې دا د لارښودنې دپاره دی، دا د انسانیت دپاره دی. دا ماشومان دا به سبا یو روغ خاندان سنبالوي. په دې پسې به شاته یو نسل دا چې د هغې په تربیت باندې نه پوهېږي نو آیا د هغو نه به بیا څه جوړېږي. نو لحاظه درخواست درته کوم برای مهرباني کم از کم په خپلو ماشومانو باندې توجه ورکړئ، صرف د دې دپاره چې دا سبا په تاسو باندې او په دې معاشره باندې بوج نه جوړېږي. او د مولانا رومي نه چا تپوس وکړی مولانا صاحب قوم کله بربادېږي؟ هغه ویل چې کله په قوم کې د ښه او د بد احساس ختم شي هغه قوم بربادېږي. ګوره په غټو بلډینګونو باندې قوم ترقي نشي کولی، په روډونو باندې قوم ترقي نشي کولی. د بدلون لپاره ما کله چې ته مثبت تبدیلي راولې نو اول به دا ځای چینج کړي او د هغې نه بعد به دا نظر چینج کړي او د هغې نه بعد به دا جبه چینج کړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه له شیطان په مخه ورغلی نو هغه ورته وویل چې کله څملې نو ماخوستن یاد کرسي ووایه. هغه د الله رسول نه رامنډې وویل ای د الله رسوله شیطان راته وویل چې کله ماخوستن څملې یاد کرسي ووایه. ویل چې دا خبره دې ده ټیک کړې ده، دا یې ومنه خو بده خبره مه منه. دلته که ښه کار هر څوک کوي په کار ده چې مونږ د هغې مرسته او تایید وکړو. مونږ او تاسو په دې وخت کې په یو ذهني ټینشن کې وو، ذهني طور مونږ ټارچر کېږو. دلته چې ته هر سهار راپاڅېږې ته به یو خبر اورې چې بم دماکه ده، ټارګېټ کیلینګ دی، سړی یې وتښتاوه، مړ یې که. لکه مونږ او تاسو تربیت په دغه شي کې وشو. اوس دغه شی چې مونږ چینج کوو نو د دې دپاره به مونږ او تاسو خپل ذهن چینج کوو، بیا به جا کې مخکې ترقي کوو. نو زه دعا کوم چې الله پاک دې د دې ادارې په وجه باندې د دې علاقې د ماشومانو په ښه طریقه باندې تربیت وکړي چې په راروان وخت کې دې علاقې له بهترین شخصیات ورکړي او د دې علاقې خدمت وکړي. ډېره مهرباني او ډېره شکریه. د پټي ول شي او د ورور د شملې ګل شي